مون چې هغه پويږي او هغه کسان لا يعلمون چې هغه نه پوي. کم کسان چې علم والا دي او کم لا علم دي بی علم دي ایت علم نشته نو دا دواړه برابر دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو ته وایي چې دا دواړه برابر اللہ رب العزت په قرآن پاک کی بلدے کی فرمائی وی اللہ رب العزت ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العزت چې چاته د حکمت او د پوهې او د دانشمندۍ اراده وکړي نو هغه لا چې چاله دغه پوهه دانشمندي دغه ورکړي فقد اوتی خیرا کثیرا. یقینا الله دې ډېره لویه برخه ورکړي، ډېره لویه حصه ورکړي چاله چې الله پوهه په دین کې ورکړي. دغه شان الله فرمایي وی چا سره چې الله رب العزت د خیر اراده وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو یفقهه فی الدین، هغه په دین کې پوهه ورکړي. او قرآن کې الله رب العزت بلځه فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. وی دا الله رب العزت نه د ټول نزیات یریدونکي چې دا علما دي. عزتمندو انسان چې په دنیا کې ژوند تیروي نو د خپل خالق داغه د دامنده احکامات او د کوم سیلون نه چې هغه مالا کړی د پدې باندې دا حاصلول پکار. بیا د مخلوق رهنمایي د دې پویول دي د سم لار خودل دا د عالم کار ځکه د پیغمبرانو دروازه بنده ده. نو د دې وجه احادیثو کې راځي علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل زمان د امت علماء دا پشان د پیغمبرانو د بنی اسرائیل، یعنی دعوت باغ شان چلی څنګه چې پیغمبرانو دک شان بد دی امت علماء دا به دعوت چلی. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي ویا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ورسوا هغه چې تا ته رسیدل. او رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه. اے زمان د امت علماء اے خلق ورسوي زمان اگر کيو آیات ولید. د دې وجه حدیثو کې راځي وی سرسبز او شادان دی هغه بنده چې کوم بنده زما حدیث ووري او غیر مان دي نقل کی ډیر په هغه نقل کوون کی نه هغه اوریدون کی په هغه ډیر ښه عمل کی هغه ډیر ښه یاد. نو د دې وجه تاسو وېسو کې تاسو چې دغه حدیث دا روان دی ورسره او که یو آیات زمانه وره هغه روان دی ورسره یو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ورسره یو سیز نه مانه تا ته ورسره نو یقینا دا پوهه چې دا حاصلېږي په علم سره. که انسان په خپل پتورو تیارو کې ډوب دتا ان سے دوری ہے اندھیرا قرب ان کا روشنی جائے کیوں اندھیروں میں یہ اجالا چھوڑ کر. دا خو چې ته په احکاماتو پوهې ته په بخاري او مسلم پوهې ته په ترمذي ابن ماجه پوهې ته چې دی په نسائي پوهې ته په مسند پوهې ته چې دی په حاکم پوهې ته چې دی په مستدرک پوهې ته په طبراني پوهې ته چې دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا study کړي تا مطالعه کړي تا هغې ته کتلي وي دا یې کتنه دي کړي نو پس د هغې به ته په احکاماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې په احادیثو پوهېږي او ته به دا علم دا بړوان دی رسي. که تا خپله علم نه یې کړی ته خپله به تیاره کړې خپله وکې پسې روان نو ته به بل ته څه بل ته به هم غلطه ښېږې. نو د دې وجې په کائناتو کې وګرځه
یو ذکر کول کی باره کې ندی راغلی، دا یو تبلیغ والا باره کې ندی راغلی، دا یو پیر باره کې ندی راغلی، دا یو روجنیون کی باره کې ندی راغلی، دا یو عبادت کول کی باره کې ندی راغلی. دا خبره لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا عالم متعلق فرمایلی دي چې العلماء ورثة الانبیاء، دا علماء چې دي دا زما وارثان دي، دا د پیغمبرانو وارثان دي. وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. دی پیغمبرانو چې دی مال جیداد نه پرېږدي په وراثت کې، دی پیسې نه دي پرېږدي، دی په وراثت کې علم پرېږدي. او چا چې دا علم واغستو دای سینې ته راجوخ کو، دای زده کو، دای خپل کو، نو فمن اخذه اخذ بحظ وافر. دو غټه ایسا راټینګه کړه د دین علم یې زده کو. نو د دې وجې دا علم چې دی دا لوی مقام او مرتبه لري په کائناتو کې، بل چاته دا مرتبه نه حاصله په یو ذکر سره، په یو عبادت سره، په یو څیز سره چې هغه د پیغمبرانو روحاني وارث وګرځي. دا مرتبه که حاصله ده نو دا په علم سره حاصلېږي. الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. عزتمندو درجه ډېره لویه ده، لوړه ده، مرتبه اوچته. د دې وجې د احادیثو کې یو حدیث راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وی تاسو کې بهترین هغه بنده دی چې قرآن زده کړي او وړاندې وښایي بل ته. د دې راوي وایي یو نقل کوونکی وایي چې کله ما دا حدیث واورېده نو د دې یو حدیث د وجې ما 30 کاله د قرآن پاک درس وکړ. 30 کاله مې د قرآن درس وکړ چې بای څوک د قرآن درس او تدریس کوي د دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړه نشته، یا زده کړه یا نو د دې وجې دا مرتبه ډېره اوچته ده. او د هر څیز بنیاد د علم دی، د هر څیز بنیاد علم دی. دنیایي کارونه چې د هغې بنیاد هم علم دی. ګوره که تو تصوف پیری مریدی کې او د دین علم وباسي نو بیا به جهالت وي، بیا به بربند پیر به وي دا ننګا پیر دی. هغه به څوک سر کولی، څوک به خوټې کولی، څوک به سخ کولی. او دا دې ویډیوګانو کې تاسو وینئ ځکه جهالت عام شي وي دا ننګا پیر. دغه شان تبلیغ دی که ته علم وباسي بنیاد کې او علم علما پکې نه وي نو بس هغه به مثال به دور بزرګانو ویلي دي، هغه به تحقیق نه ای پسې به بل وي، ای پسې بس داسې به ګډې وډې خبرې به شامل شي. نو علم ضروري دی. دکه شان که ته د روجې نه علم وباسي، یو کس به روجې نیسي او روجه نیونکو سره علم نه یې کړی نو هغه به په روجه کې هلکه چېرته به یې کوروالې کړي، ته ورته روجه ماتوې، هغه درتې نه مړه دا د خوراک څښاک نه روجه پکار، دا خو د پلانکي شي نه پکار. نو دا د هر څیز دپاره بنیاد چې دی دا علم دی، زده کړه ده، پویه ده. علم که در سره وي لار به درته اسانه، بیا به رڼا وي تا سره. بیا چې ته کوم عمل به لږ کې خو هغه به د سنت مطابق وي، هغه به د دین مطابق وي، هغې کې به جهالت نه وي، هغې کې به خرافات نه وي، نو هغه په ډېر څه قبول. او که علم نه وي ناپوهي وي نو هزارها بله عبادت به تا ته ظاهرا ښکاري، 10 دیګونه به په هغه کې، 100 به په هغه کې، خو هغې کې به ریا وي، هغې کې به د حرامو پیسې وي، هغې کې به بل ته به وایي چې ما دې عبادت کړې، ځان به د بیړه غرقه کړي، هلته به د ټکې ثواب نه شي. یا تا ته به ظاهرا یو عمل اوچت ښکاري، ته به هغې کې لګیایې، حالانکې د هغې نه به لوی عمل بل موجود وي. نو دا مرتبه
چې دا ته په اعمال پیژنې چې دې ټیم کې زما لپاره مونږ غوره دي که روژه، دې ټیم کې زما لپاره حج غوره دي که زکات، دې ټیم کې زما لپاره زکات صحیح دي او که دې ټیم کې زما لپاره مونږ صحیح دي. دا په دې علم باندې تللی شي، دا په دې علم باندې کتلی شي. د دې وجې تر کومې پورې چې واک د امت دا د علماو په لاس کې، دا د اتقیاو د نیکانو بزرګانو خلکو په لاس کې، چا د خدای نه لري، نو عوام هم خوشحاله او حکمران طبقه هم خوشحاله. او چې کله اختیار د هغه لاسو ته راغی چې هغه خپل هم به یو څیز نه پوهېږي، په بې علمۍ کې اخته وي، او بلم چې دی هغه هم د دې خاص اهمیت نه ورکړي، ځکه چې هغه یو کس عرب والا یو متل کوي، وی الناس، وی دا خلک چې دي دا دشمنان دي د هغه څه چې د څه نه ناخبره، چې د څه نه ناخبره وي نو دی د هغې دشمن دی. هلکه ته ورته ووایه چې مثال په طور ته چې دا دې ټیم کې د نوم دپاره کوم خیرات کې، نو د دې نه مثال درله درکوم، ته د دې په ځای که دا پیسې تا چېرته دغلته یو غریب دی او د هغه سخت ضرورت دی د میډیکل، هغه له دې ورکړې، دې کې ډېر ثواب دی. دغلته جومات کې ضرورت دی، هغه ضرورت وي ګورې، هغې کې ورکړې ډېر ثواب دی. د زکات نه یې دما خیرات یا مثال نه 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 ها دا نیا به بیا خلک وایي چې نیا پسې جمعې نه دي کړی، دا خلک به وایي چې خیرات یې نه دی کړی، په مال یې ولقبې کېښودې بس د سینې لاندې کړو کیسه. اوس دا خلک دا دشمنان دي عرب والا، وایي د هر هغه څیز چې د څه نه دی جاهل دی ناخبر. نه دا چې تا علم، دا چې ته صاحب علم سره کېناستې، هغه به تا ته وایي چې نه بابا دا دې خطا ده، داسې ټیک نه ده. نو د دې وجې دا هر څیز چې دا پوهه راځي دا په دې علم سره راځي، او که پوهه در سره نه وه، علم در سره نه و، ادراک د یو څیز دې نه شي کولی، نو بس بیا په ګډوډ اخته یې، بیا به په حرامو کې اخته یې، خو تا ته به پته نه لګي، ته به د جایز کار کو. د دې وجې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي، اے صحابو زمانه پس به تاسو را خلک راځي، فطلب د علم کې به راځي، تاسو به ګورئ د هغې خاص خیال ساتئ، د هغې به قدر کوئ، د هغې به عزت کوئ. د دې وجې صحابو له به چې کله یو کس راغی د حدیثو د زده کړې لپاره، نو هغې به ورته مرحبا بکم، په تاسو باندې د خوش آمدید وي، تاسو د پاره دی راتلل مبارک وي، تاسو هغه خلک یې چې ستاسو باره کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رحلت نه مخکې وصیت کړی وي، تاسو هغه خلک یې چې ستاسو وصیت موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رحلت نه د وفات نه مخکې کړی، تاسو هغه خلک. د دې وجې احادیثو کې راځي چې دا طالب علم چې په کومه لار دي چې کله طلب د علم کې راوځي، نو دته فرشتې د رحمت وزرې غواړي. د دې وجې چې په کومه لار دي نو انوارات پرې راورېږي، نور هېڅ هم نشته. خو بنیاد د دین چې دی دا په دغه علم دی، که علم دې وباسي بیا یوه شعبه د دین نه پاتې کړي، یو څیز د دین نه پاتې کړي. اعتراض پسې به اعتراض وي ته به یې نشي ختمولی، جهل پسې به جهل وي ته به یې نشي ختمولی، یو به راپاسې وي به دا نشته، بل به وي دا نشته، بل به وي دا نشته، حتی داسې وخت به راشي چې درته وایي چې مونځ داسې اوس هم شته، خیر داسې فرقې شته عثماني وغیره چې هغې وایي چې مونځ نشته، خو مونځ یو تصور دی، بس ته په تصور کې یو څه بل څه وکړه. داسې خلک شته چې ځان مسلمانان ګڼي، خو د هغه عرفات چې دی نو هغه چېرته د بلوچستان په غرونو کې دی ورشي، شته ځان مسلمانان وي، به ته د کافر ته نښلي ده. او دا اوس زمونږ یو سوره د پس اختر یو سوره نو ځان د خپلو کې دا خو ځان د بلا تقسیم، د هغې ځان د ټولو مسلمانان د جدا، هغې ځان د ځای په ځای بل مذهبي پیشوایه، نو دا ولې دا جهل راشي، ناپوهي راشي.
او داسې ناپوهي راشي دا اوس وختي چې زه راځم یو کس دی هغه د جیپ نه مطلب لا راوتم نه و او داسې نه چې ظاهرا ګنې په سنتو ډېر برابر و چای کرامات ډېر لیدلو په هغې نه متاثر شو نه بس د پلار نیکه د چاپه سړی تېر شوي بس هغه سلسله را روان بالکل ظاهرا بالکل صفا او تک شان په د شرابو په نشه کې ډوب اله د ګاډي نه نو راوتې او درې څلورې ګاډي ته په سجده پراته دا ناپوهي شي ښه الله رب العزت مونږ لا توفیق راکړي چې علم حاصل زده کړه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زما وارثان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دین په طلب کې وي نو دا الله په لار کې فهو فی سبیل الله مشکل شرکی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک په طلب د علم کې په دغه لار کې وفات شو نو دا د جهاد دا د مجاهد مرګ دي شهید لکه شانچا چې ویزان لره د علم د لارې انتخاب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا وی د ځان له د آسان ترین لارې د جنت انتخاب آسان لار د جنت چې د دې انتخاب الله دې موږ له توفیق راکړي نو دا راځي وی په دې کې په مدارسو کې په مدرسو کې داخلي شروع څنګه چې موږ خپل بچي د دنیا د لپاره کړه وړه کو ولا منډه تړله وکړو ځان ستړی کو نو په کار داري مشران چې د خپل بچي دغه طرف سم لږ د دین د زموږ ذمہواری ده دا زموږ ذمہواری ده چې زده کو چې د قرآن پاک زموږ نه څه غواړي احادیث زده کو فقه زده نو چې علم په لار کې خپل بچي کم از کم ټول نشو ورکولی چې یو ور الله دې توفیق راکړي هغه شان کشرانو له دا پکار دي چې دې سوچ وکړي چې به زه دا دومره وخت دا چې دې دا ګیم له ورکوم دا دومره وخت د یونیورسټۍ او کالج له ورکوم حتی دا د نیمې نه زیاته ورځ زه خوب له ورکوم او دا چې دې زه په فیشن باندې لګوم دا زه په ویښتو باندې لګوم دا پته نه لګي په بنګړو لګوم څه پته هلکان اوس بنګړي اچوي که نه مخکې جینکو چې اوس هلکان اچوي تا پیډه ذکرې ته هلک پیدا دی منځ کې هغه بنګړي اچولي نو دا یا په میک اپ باندې کوم میک اپ هم کوي په دومره وخت په دې لګوم نو دا لږ وخت په ورځ کې چې دا مونږ دین لور دین پکې زده کو احادیث زده کو قرآن زده کو علم وکړو نو الله رب العزت به زموږ دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به هم زموږ ښایسته کړي الله دې توفیق راکړي دا ځینې خبرې صرف د اورېدو نه وي دا د عمل کولو دا د داخلو ورځې دي کوشش تو کې هر بنده خپله بل مشران هم که چېرته داسې وي دیني داخلي والي جګړې به نه کوي هسې نه ګورې تاسو داسې په مشروالي اکثر علم کوي هغه بیا په ټکي ټکي څه نو کوشش دا پکار دی خپله په کشرانو باندې کشرانو د پکار دا دي چې څنګه د دنیا یو څه بل څه پسې منډې وو څنګه یو څه بل څه خپلې ذمہواري ګڼو د هغې نه لویه ذمہواري زموږ دا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین حقیقي خادمان جوړ شو هغې نه لویه ذمہواري دا ده چې موږ وایو چې موږ د الله بندګان یو چې حقیقت کې د الله بندګان جوړ شو د بنده د غلامۍ نه اوسو هغې لویه یو حصه دا ده یوه لویه ذمہواري زموږ دا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان جوړ شو فلسفیکی نه او د هغې لپاره علم ضروري دی د علم نه بغیر به هسې فلسفیکي به وي نور به پته به درته نه لګي چې دا څه کوم د دې روح څه دی علم څه دی د دې پته څه ده دا څه شي دی ټیک دی غلط دی وغیره الله دې راله توفیق